السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زه محمد فهیم. د افغانستان څومره هم ذخایر دي څومره هم هلته کې چې کوم لالونه پراته دي د هغې نه چاته انکار نشته دی او پاکستان ته هغې کې اوس دې وخت کې د کویلې ضرورت دی او دغه کویله تقریبا $90 فی ټن هلته نه ملاویږي. خو ویل کېږي چې د هغې قیمت اچانک سیوا شو ولې چې پاکستان ته ضرورت دی نو هغه ځای کې دغه قیمت د $90 نه $280 ته مطلب 3 چندو نه هم زیات مقرر کړی شوی دی د افغانستان حکومت لخوا. د هر چا خپل حق دی چې هغه ځان دپاره د خپل ضرورت مطابق قیمتونه متعین کړي خو دومره دې کې وده راوستل چې هغه ګاونډی هیواد چې هغه هغوی سره په هر ځای کې ولاړ او نه د ضرورت دی نو تاسو خپل قیمت نه هم 3 چنده زیات قیمت لګوی لګیا د هغې سره اوس دې وخت کې یو بحران مخې ته راغلی دی. پاکستان ته چې کومې کویلې ضرورت دی د هغې نه اوس مسله جوړیږي لګیا ده چې موږ ته به هغه کویله هغه قیمت باندې نه ملاویږي کم باندې چې مخکې ملاوې ده. پاکستان په دغه کویله باندې څه کوي او ولې پاکستان دا کویله د افغانستان نه راغواړي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره سینیر صحافي او په خپله دغه کویلې کاروبار سره هم وابسته دی ابوذر افریدي صاحب هغه موجود دی. ابوذر صاحب دا راته ووایه چې دغه قیمت کم چې $90 او اوس $280 ته ورسېده 3 چندو نه سیوا شو د دې وجه څه ده ولې دومره کویله افغانستان ډېر ګرانه شوه او موږ په دغه کویله باندې څه کوو؟ ډېره مننه فهیم صاحب. ټول ناول خو مشرقي ولته مننه کوم چې کله کویله وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف صاحب اعلان وکړ چې موږ به د افغانستان نه کویله درآمد کوو په دغه کې موږ ته تقریبا سالانه $2 ارب بچت کیږي نو دې پسې سبا ورځنی د افغانستان حکومت اعلان وکړ د کویلې ډیوټي هلته زیاته کړه چې کله $3,000 وه نو هغه یې $6,000 کړه نو دې سره کویلې ریټونه وغځېدل او زیات شو. کویله چې اوس افغانستان انټرنیشنل کوم ریټ چې دی هغه خو $400 ته رسېدلی دی خو افغانستان نه پاکستان ته ډېر په کمه بیه باندې دا کویله میلاوېده او دا کوم انرژي بحران چې دی دا کویلې سره کمیدی شو. د بده مرغه اوس دلته د ډالر د ډیزل او دغسې د کویلې دواړو اړخیزو ملکونو میکانیزم د نشوالي د وجې دلته هم کویله ډېره زیاته بره لاړه. اوس موجوده د نننۍ ورځې ریټونه زه تاسو ته وایم چې نن په افغانستان کې تقریبا پاکستاني کلدار $40,000 هلته ریټ دی. بیا د مزار نه د پاکستان بارډر پورې هغه باندې کرایه چې $18,500 نن کرایه وه ورسره پاکستان کسټم ډیوټي راځي $3,800. بیا په دغه کې ایکسټرا چارجز دي چې هغه کې مال کمای مزدور لوډینګ انلوډینګ $1,000 چارجز د هغو راځي. نو بیا د پاکستان بارډر نه تر مختلفو فیکټریو پورې اوسطن $4,000 کرایه جوړېږي او اوس 2 ورځې مخکې بیا د افغانستان د اړخ نه په کویله باندې د پاکستاني $4,500 ډیوټي نور هم سیوا شوه. نو دې سره نن ریټ فی ټن په پاکستان کې پونچ کویله د $2,000-3,000 باندې تمامیږي. د دې وجه د زیاتېدو خو دا ده چې یو خو دا دی چې د پاکستاني روپۍ قدر کم شو هغه ډېره لاندې وغورځېده. دلته روزګار چې کوم دی هغه په خرڅون یې دا په کلدارو کې دی پاکستاني روپۍ کې بیا چې واپس کویله اخلي هغه به په افغانۍ کې اخلي. دا یو لوی مشکل دی چې بیا هغه قیمت نه پوره کوي. بیا په بارډر باندې چې کومې ستونزې دي خلکو ته بارډر باندې چې پاکستان اوس غلام خان خرلاچو چې کوم باندې کویله راځي هغه باندې خو 24/7 بارډر کولاو کړو خو د افغانستان اړخ نه تر اوسه پورې لا دا اعلان نه شوی. نو کله چې کویله بار شي او دلته یو تاجر اګریمنټ وکړه نو هغه بیا په بارډر د کلیرنس د سستوالي د وجنه یو نیمه میاشت کې هغه بارډر تر راسي او کلیر کیږي. نو په دې کې دا ریټونه مخزي هغه تاجر تم نقصان شي او کوم اګریمنټ چې کړي هغه خپل اګریمنټ هم نه پوره کوي. نو دا یو غټه مسله ده. دلته چې کوم تجاران دي د کویلې هغه لګدا غوښتنه کوي کنه چې پاکستان نه
پاکستانی کوم ګاډي دي دې ته روډ پاس جوړ شي د افغانستان چې هغوی ډایرکټ دي او د افغانستان کوم ګاډي دي هغه د افغانستان نه روډ پاس ورکړي شي چې هغه پاکستان فیکټرو ته ډایرکټ راځي. په دې منځ کې چې کوم د ایکسټرا چارجز دي دا کموالی به هم راځي. پاکستان کې چې کومه انرژي بحران دی دا به پوره کېږي. بل فهیم صاحب چې په دې باندې خلک خبر وي چې اوس افغانستان معدنونو باندې او کویلو باندې ذخایرو باندې نوري دنیا نظر دی. هلته د چین، ایران، د انډیا، د جرمني، ترکی د دغه تجاران هم راغلي دي او هغه کویله کې دلچسپي اخلي. نو کاغو غټ قراردادونه اګریمنټونه وشو نو پاکستان د لپاره بیا ډیره مشکله ده ځکه چې هغه په سودا په ډالر کې کا او هغه ټوله کویله به مخ په هغه طرف ته واوړي. نو دغه کې چې پاکستان حکومت، پاکستان امپورټر، دا هو ایکسپورټر منیسټری ټوله دا یو میکانیزم جوړ کا او یو طریقې کار جوړ کړي کې چې فیکټری چې کوم فیکټری دي د مال اخیستون کې غټي فیکټری دا هو خلک هم شاملي. نو دا کوم زیاتواله چې په دې کنټرول راتلی شي خو تر اوسه خلک په دې کې ډیر تاوانیان دي. خلک اوس ځان خلاصولی نشي چې کوم قرارداد شوی دی په 50,000 روپۍ ټن کې میاشت مخکې هغه په یو میاشت کې هغه ریټ په کویلې 15,000 روپۍ نور ختلی. نو دوی چې دا کویله قرارداد پوره کوي نو دوی پر ټن 15,000 روپۍ تاوان دی. که حکومت په دې طرف ته پام ونه کړه، پاملرنه ونه کړه نو دا روزګار هم مشکل دی چې خلک په دې حالاتو کې وکړه. صحیح. ابوذر صاحب دا راته ووایه چې کوم زمونږ د وخت کې وزارت دی د توانایي او د پټرولیم والا هغه په دې لړ کې څه کوي لګیا دی؟ آیا افغانستان حکومت څخه خبرې روانې دي څه مذاکرات کیږي چې دا ریټ لږ راکم کړي یا دومره کړي چې دواړو ته فایده ورسي؟ جی په دې باندې اوس یو وخت تللی دی افغانستان له چې پکې کسټم حکام هم دي او د وزارت حکام هم دي. نو هغو تلي هلته به دې حق له مذاکرات کېږي خو د هغو نتیجه لا مخې له نه راغلي. هغه اوس هلته لګیا دي، کوشش خو لګیا دی چې دا کم شي. خو دې کې چې ټول د کویلې سټیک هولډر شامل نه وي نو فهیم صاحب دا مشکل ده چې دا مسله د کویلې نو تاسو اعتماد کې نه اخیستی؟ بالکل دې کې تاجران په اعتماد کې نه دي اخیستي. په یو ځای کې تاجران نه دي راغوښتي، ډېر لوی تاجران دي هغوی هم نه دي اعتماد کې نه دي اخیستي. نو تاجر چې کوم دی هغه غیر محفوظ ځان ګڼي په دې حالاتو کې چې هغه د سرکاري د حکومتي دغه نه د قراردادونو نه او د فیصلو نه خبر نه دي پاتې. نو په دې کې هغه اوس کار کولو ته مطلب دی چې هغه تیار نه دي. ابوذر صاحب اندازن څومره خلک به د کاروبار سره وابسته وي؟ ولې چې 10,000 ټنه کویله روزانه پاکستان ته راځي نو دا چې څومره انډسټري ده دا به څومره خلک په دې کې به روزګار وي؟ په دې کې خو په زرګونو خلک په روزګار دي. واحد په بارډرو باندې افغانستان سره مونږ د کویلې اوس لوی روزګار دی. په دې کې په افغانستان کې په زرګونو خلک په کانونو کې، په معدنونو کې، بیا هلته په ګودامونو کې، بیا په هلته منډیو کې، بیا ترانسپورټ کې. نو دا ویلی شي چې لکونه خلک په دې کې په روزګار دي او اوس هغه خلک چې کوم دي تاوانونو سره مخ دي او ډېر د پریشانۍ عالم دی د کویلې په مارکیټ کې چې دا ریټ او مستحکم شوی نه د پاکستاني روپۍ د افغانستان د ټیکسز زیاتولو. نو خلک ډېر خلک فارغ شو د دې روزګار نه. خلک مطلب دی چې هغه اوس دا روزګار کولی نشي. او زمونږ دغه چې کوم کویله راځي دا ځي چېرته؟ آیا دا عام مارکیټ کې خرڅېږي یا د انډسټري ته ځي؟ کوم مقصد دپاره استعمالیږي؟ فهیم صاحب دا خو راځي دا خو ټولو نه زیات د پاکستان سیمنټ چې کومې غټې فیکټري دي دوی ته ځي، ټیکسټایل ته ځي، د غوړو میلو ته ځي، خښتو بټیو ته ځي او مختلفو شیو کې کویله. اوس خو مخکې به ډېر ټیکسټایل میل په ګیس په باندې چلېدی خو هغه بحران دی په ملک کې. نو اوس یې کویلې ته ټول کنورټ کړي دي. نو دا ډېر د ټیکسټایل، غوړو میل، سیمنټ په دوه ته ډېر په غټ کش باندې او زمونږ خپله کویله چېرته ده؟ لکه مونږ خپل پاکستان کې کویله نشته دی، خلک خو سند کې بلا شي کویله ده. مونږ کویله په سند کې ده، بلوچستان کې ده او په دره کې ده او قبایلي سیمو کې هم شته دی. خو
فهم سے بعد زمون کویلی حرارت گریډ چې کوم دی هغه لږ کمزوری دی د فیکټریو ډیمانډ پوره کولی نشي نو د افغانستان لږه دوی ټارګټ ډیمانډ چې کوم دی هغه 6500 جی سی وي ورته وایي حرارت هغه په کار دی خو د پاکستان هغه چې کومه ده هغه 4,915 جی سی وي پورې حرارت ورکوي او د افغانستان کویلا چې افغانستان کې مختلف دی نه مزار شریف کې در یوسف ته او بیا سرپل ولایت ته بلخاب د هغوی کویلا ډیره اوچت معیار والا ده هغوی حرارت 2000 نه بره دی نو هغه چې کوم دی دغه فیکټریو په فایده هم تمامه دي بیا دلته پاکستان چې کومه کویلا ده هغو سره مکس کېږي نو بیا دا کویلا قابل استعمال ده او تاسو تمه لرئ چې دا ریټ به کنټرول شي دی وخت کې چې دا کوم حالات دي په دې کې موږ سمیت ټول تجاران چې کوم دي هغه ډیر پریشان دي هیڅ قسم هغو سره مشورې نه شي هغو ته هیڅ قسم یقین اطمینان نه دی ورکړی شوی د یو حکومت طرف ته نو لا واضحه نه ده خلک خو په دې تمه باندې دي چې خبره به یو ځای باندې ودرېږي یو میکانیزم به جوړ شي نو امید لري خلک خو تر اوسه دا 2 میاشتې 3 میاشتې خلکو ډیر بحران سره مخ دي صحیح ډیره شکریہ ابوذر افریدی صاحب څنګه هغوی ذکر وکړ چې دا انتهایی مهم دی وخت کې کویلا استعمالي کې لګیا دا زمونږ څومره هم کارخانې دي زیاتره ولې چې موږ سره دخوا اوس ګیس شته دی نه بجلی هم نشته نو د توانایۍ دپاره یو متبادل لاره وه کویلا او هم افغانستان نه راغوسته او د هغې قیمت مسلسل سیوا کېږي لګیا دی او هغې قیمت $280 څنګه یې ذکر وکړه که پاکستاني روپو کې مونږ کوو نو فی ټن مونږ ته دې نه هم زیات پروزي پاکستانی قیمت مسلسل فلکچویټ کېږي هم 40,000 روپو نه هغه اوړي لګیا دی دومره ګران پروزي لګیا دی او هغه کویلا چې دا ویلې کېږي چې اندازې مطابق پاکستان ته روزانه 10,000 ټن کویلا دا راځي 10,000 ټنه کویلا روزانه د افغانستان نه پاکستان ته راځي نو افغانستان ته هم فایده را ولې چې باقي بل یو ملک هم هغې سره دې وخت کې تجارت نه کوي لګیا دی خو درېیمه لاره د ایستل پکار دي مې لاره پکار ده چې دواړه فریقین خوشحاله وي دا نه چې افغانستان سره زیاتې وشي چې ډېر زیات ارزان ته والو او دا هم نه چې دومره ګران راکړي چې بیا پاکستان ته واره نه خوري نو بیا به لیږي هم نه نو دواړو فریقین دپاره فایده پکار ده چې د هغوی ضرورت هم پوره شي هغوی ته چې کوم ډالر پکار دی هم ملو شي د هغوی ملک کې هم یو معاشي سرګرمي ده او زمونږ د یو ګاونډي هیواد ضرورت هم هغوی پوره کړي یو ډشن د ماخلو یو ځل بیا هرکلی وایو او صوبایي مینجمنټ سروسز PMS د هغې امتحان ناروان دی او دې نه اول همدغه PMS حوالې سره یو دا مسله وه چې زمونږ کم پبلک سروس کمیشن دی د خیبر پښتونخوا هغوی وایي چې مونږ به هر یو کس ټیسټ ته نه پرېږدو یو خاص تعداد به وي د یو خاص سیټ مخامخ او دومره خلک به مونږ الاو کوو بیا بعد کې یا فیصله واپس واغشته کابینې ته خبر راله اوس یو بله خبره مخې ته راغلې ده چې هغوی دغه امتحان چې کوم ټینټیټیو لکه دغسې یو شیډول راغلی چې کې تبدیلي راتلی شي هغې مطابق به دوی دغه امتحان ستمبر په میاشت کې اخلي زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم دې وخت کې جغرافیایي حالت دی هغې کې زمونږ جنوبي اضلاع کې دغه ستمبر میاشت انتهایی ګرمه وي او زمونږ چې کوم دې وخت کې مختلف خویندې دي چې هغه دغه امتحان ورکوي لګیا دي هغې کې هغوی امیدواران دي د هغوی ګیلې دي او دغې ګیلو حوالې سره همدغې جنوبي اضلاعو کې د کرک نه تعلق لرونکې خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د کرک ډیډک چیرپرسن آسیه صالح خټک بیبي نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حوالې سره یو قرارداد راوړی دی تاسو هم ووایئ چې هغه قرارداد څه وایي जनाब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से PMS उम्मीदवार से इम्तहानात के लिए सितंबर 2022 की तारीख दी गई है जो कि मंदरज़िल वजूहात की वजह से गैर मुनसिफाना है ज़्यादातर उम्मीदवार का ताल्लुक DA खान बनू करक लकी मरवर टांग से है चूँकि इन महीनों में जनूबी अजला में शदीद गर्मी होती है लिहाजा गर्मियों में नामुनासिब इंतजामात लोड शेडिंग और ख़वातीन पर्दे की वजह से शदीद गर्मी में इम्तहान देने से महरूम रह जाएंगी ये मुअज़्ज़ज़ ईवान सूबाई असम्बली से इस खैबर पख्तूनख्वा से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मंदरजा बाला वजूहात की बना पर PMS इम्तहानात को नवंबर 2022 में मुंतकिल किया जाए ताकि पसमानदा इलाकों के तमाम उम्मीदवारान बिलखुसूस ख़वातीन को यकसा मौक़े मिल सके जनाबी स्पीकर ऐसा है कि चूँकि PMS के एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं और गर्मी की वजह से इन ख़वातीन को पर्दा करती है और बुरके
پہنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ان امتحانات کو توجہ سے نہیں دے پاتی ہیں. دا انتہائی گرمے دا وجنا زمونگا چکم دے وقت کے زنانہ آسپیرنٹس دی یا چکم امیدواران دی اغوی آغا سے نشی فوکس کولے پا دغا امتحان باندے دغا پیپرو باندے نو دے حوالے سرا دا قرارداد راغے کم چے متفقہ توگا باندے نن صوبائی اسمبلی منظور کا. نورا کما مسئلہ کی دی شی دغا امتحان دا پارا تیارے اور بیا دغا موسم سمرا اثر لری پدے با خبر کو دے وقت کے مونگ سرا دغا چکم امتحان دا پارا ہوئی اپلائی کرے دا امیدوار دا رقیہ خٹک بھی موجود رہا. ڈر شکریہ درا تو کبھی بھی دا تاسو سنگا ہم وائے چ دغا مسئلہ دا نن قرارداد راغے س اوورال مسئلے دی استاسو پا خیال کے خصوصاً فیمیل تا چاگا دغا پی ایم ایس امتحان نشی ورکولے ستمبر پا میاش کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سره د پی ایم ایس ایگزام چې لیکلو حواله سره گفتگو کوم. مونږ 28 جون باندې پبلک سروس کمیشن چیئرمین چې کوم دی هغه ته یو درخواست ورکړو. هغه درخواست کې مونږ څه گزارشات کړیو. پہله خبره دا ده چې لوډ شیډینګ دی. داسې ګرمې علاقې دي ټانګ د لکی مروت دی بنو دی کرک دی ریې خان دی دې علاقو کې چې کوم دی 19-38 غنټو پورې بجلی نه. هغه علاقو چې کوم خلک دی هغه سولر سیستم او جنریټر باندې چلی. نو یو غریب چې کوم معشوم دی هغه دا سولر سیستم او جنریټر چې دی هغه نشي افورډ کولی. نو هغه علاقو چې کوم طالب علم دی هغه به ځان ایگزام لپاره څنګه تیاری دی ګرمۍ کې. دویمه خبره به زه کومه د جنډر باره کې. اوس چې کومې زنانه چې کومې دي هغه بورکې ابایې کې پرچو ته کینی شپږ اوه غنټو چې هغه پرچو ته داسې بغیر ګرمي ناستي د ګرمي کې ناستي نو دوه پرچې به هغه د ګرمۍ کې څنګه ورکوي. یو سړی کو څه ساده شل منټه دوا چې یو پرچوي ته کښېني نو هغه به دا ګرمي برداشت نه کړي نو بیا ښځې دا څنګه برداشت کولی شي. بله خبره به زه کوم تاریخ حوالې سره به کوم چې 2 اکتوبر باندې د سی ایس ایس سکریننګ ټیسټ هم دی او 2 اکتوبر باندې د پی ایم ایس چې کوم دی د هغې اخري پرچه ده. نو دا دواړه تاریخونه چې کوم دي دا آپس کې لګېدي کوانسایډ کېږي. بله خبره به زه کومه دا ایگزام هال سچویشن باره کې به کومه. د پېښور چې کوم ایگزام هال دي هغې کې سهولتونه زیات دي خو چې کومې نورې ډسټرکټ دي هغه علاقو کې چې کوم دا ایگزامینیشن هال دي هغې حالت ډېر زیات خراب دی. هغه علاقو کې دا سهولتونه نشته. تاسو پته ده چې سی ایس ایس چې کوم دی هغه هر کال فروری کې کېږي او فروری چې کوم دی قدرې بهتر موسم دی. دی دا پی ایم ایس سپتمبر کې کېښی دی او مونږ غواړو دا چې دی دا نومبر ته واړو. دې باندې اوس ریسنټلی دا اصلي خټک دا د کرک ایم پی اے دا هغه یو ریزولوشن پاس کړی دی. هغه ریزولوشن کې دا درخواست هغې کړی دی د ټولو طرف نه چې دا ایگزام چې کوم دی دا تاسو نومبر ته واړوئ. نومبر کې به چې کوم طالب علم دی ای به ځان ښه تیار کړي. دا میل او فیمیل دواړو لپاره ډېر ښه دی خو دې کې فیمیل چې کوم دی هغه دې کې زیات سفر کېږي. نو دا به تاسو زموږ ستاسو په خیال کې کومه میاشت لکه یو خو نومبر یادوي خو آیا دا ټول امتحان په نومبر میاشت کې کیدی شي لکه باقي علاقې هم دي آیا نومبر میاشت بیا سوات دپاره یا ابټاباد دپاره هغوی دپاره فیزیبل دی؟ بالکل فیزیبل دی. ډېره ګرمي ډېر ساړه چې کوم دي که نه هغه علاقو کې هغه د دسمبر کې او جنوري دا هغه علاقې چې کوم دي سرد علاقې چې کوم یادوم ای کې دا شدید سردي وي. نو نومبر چې کوم دی هغه علاقو پر هم ښه موسم دی. نومبر چې دی وینټر او سمر زون دواړو لپاره صحیح دی. دا راته ووایه چې کوم تاسو دا درخواست ورکړی د پی ایم ایس چیرمین صاحب لا د هغوی طرف نه څه رسپانس راغلی دی یا نه؟ دا مونږ ورکړی دی نو هغې طرف نه ماته لږې دا مخکې دا پاس شوی دی دا چې دومره دا پولیټیکل ایشو ته لاړو نو ظاهر ده دا به مخکې باندې عمل درآمد به شوی وي. نو هغوی څه رسپانس درکړی اوسه پورې؟ نو فلحال خو موږ ته څه رسپانس راغلی نه دی خو لکه دا ده چې نیوز پیپر کې هم دا ورکړی شوی دی که نه. دا چې کوم ټینټیټیو شیډول راغلی دی دا به فاینل کله راځي؟ څه لاست ډیټ شته؟ دا چې کوم شیډول راغلی دی د پی ایم ایس ایگزام دا خو ټینټیټیو دی که نه د دې فاینل شیډول به کله راځي چې کله دا فاینل کېږي یو کې میاشت ته پکې هفته پکې شته کله پورې فاینل شیډول د پی ایم ایس ایگزام راځي؟ دا خو د څه نشته پته. صحیح دا تو میډم دا کوم خبره کوي لګیا چې دغه امتحان کې دننه د سہولیاتو چې کوم مراکز دي دا مراکز په کرک کې یا په کوهاټ کې یا په ډی خان کې جنوبي اضلاع کې دننه آیا الته کې څه خاص انتظام د دې نه وي چې کومه پیرایه به وي څه وجه به وي کم ځای کې به کم سہولیات وي الې به الته هغوی هغه سینټر جوړوي؟
سر اوورال کو تاسو وګورئ، زه د اوورال خبره کوم کنه، زه د یو ځای خبره نه کوم. اوورال چې کوم دی سچویشن دا دی چې تاسو کو تش پېښور وګورئ، نو پېښور کې اورال سچویشن بو خوي، خو نور علاقو چې کوم دی هغه کې اورال سچویشن څنګه دي. زه تشکر خبره نه کوم، زه اورال خبره کوم. جی اورال چې کوم نو پېښور کې صورتحال خدای خو نورو کې مسله ده، نور کې مسله ده بالکل صحیح. لکه یو فیمیل چې راځي کم هغه ابایا چولې ده یا برقا چولې ده او ګرمي هم ده، نو کم فیسلټیز پکار دي دغه پاس ایس او پی شته چې دغه سنټر دی د کې به دغه فیسلټیز وي؟ سر ټول نه زیاده ضروري خبر ده چې هغه ځایونو کې بجلی وي. او سر لکه بجلی خبر هغه سنټر کې ضرورت دیم خبر ده سر چې زنانه چې کومه ده او چې کوم سړی چې کوم دي دوه خبره تا کومه چې ایگزام پر ځان تیارې، نو دی ګرمۍ کې چې لوډ شیډینګ نو هغه به څنګه پرچا تیارې؟ او یو پرچا څومره غنټو وي؟ 3 غنټې پرچا او په یو ورځ باندې 2 پرچې هم شته؟ بالکل. نو هغه چې واته شپږ او غنټې شوي او یو سټوډنټ با په یو ورځ باندې د شپږ غنټو پرچا کوي. بالکل جی بالکل. نو د دې لپاره آیا څه پلانینګ نشته دا به څنګه یو کس چې کوم دی په یو ورځ باندې 2 پرچې ورکوي؟ لکه یو ورځ کې دنه څه ګیپ خو پکار دی، پی ایم ایس ایگزام کېږي لګیا دی. نه سر دا خو لکه نارمل دغه رنګ هم وي چې لکه دا کوم کمپلسري پیپرز وي هغه مارنینګ ایونینګ کې وي. مارنینګ ایونینګ کې وي، خدا دې نه مازه چې په یو ورځ باندې یو سټوډنټ ته په هغه باندې پورا پریشر دی چې هغه 2-3 کال سټډي کړي دا او هغه ته بیا ویل کېږي چې دا یو پیپر سهار ورکې او بیا به 3 غنټې پس خپل پورا گیر سوئچ کې او بل پیپر به ورکې. اب منټلی دومره پریپیر وي چې په یو ورځ باندې 2 پرچې ورکي. نه سر دا خو شي دا مسله نه ده، مسله موږ تاسو ته وایي چې دی ګرمۍ کې او دی لوډ شیډینګ کې دا سبق وینا ډېره ګرانه ده. صحیح. تاسو موږ سره د وخت کې موږ سره انم خان بی بی هم موجود رہا چې دا ہوئی تعلق ڈی آئی خان نہ دے. انم صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ صاحب موجود ہیں کرک سے، انہوں نے بتایا جو پرابلمز ان کے علاقے میں ہے یا ان کی جگہ پر ہے. کیا کہیں گی آپ اگر یہ امتحان ستمبر میں ہوتا ہے تو آپ کو کیا مسائل ہیں؟ کیوں ستمبر میں آپ چاہتی ہے کہ یہ امتحان نہ ہو اور اس میں تھوڑا ڈیلے ہونا چاہیے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایز وی آل نو کہ کے پی ایم ایس نے جو ریٹن ایگزام کا اسکیڈول جو آیا وہ 15 ستمبر سے ہمارے ریٹن ایگزام اسٹارٹ ہو رہے ہیں ڈیٹ شیٹ کے اکارڈنگ، اور وہ 1 اکتوبر تک جائیں گے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم جن ایریاز میں رہ رہے ہیں، مینس کہ اگر ڈی خان کو دیکھا جائے یا لکی مروت یا ٹانک یا ان ایریاز کو دیکھا جائے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے. مینس کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے یوزلی 49-50 کو بھی ٹچ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں اوبیسلی دیکھیں ہمارے 6 آورس کا پیپر اوور آل اگر دیکھیں 2 پیپر ہوتے ہیں ایک دن میں، تو 6 گھنٹے مینس کہ ہم نے ایک دن میں 2 پیپر دینے ہوتے ہیں. اور کیونکہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے تو اس کی تیاری کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ہماری کے پی پی ایس سی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ تھوڑے سے ماڈریٹ ویدر میں اگر یہ ایگزام رکھ دیا جائے تاکہ ہم فلی اپنے اچھی طرح سے تیاری بھی کر سکیں اور ان ایگزامس کی طرف فوکس بھی رہیں. انم صاحبہ تھوڑا سا کتنا آپ کے خیال میں ایسے، آپ کیونکہ خود بھی اسٹڈی کی ہوگی دیکھا ہوگا، کون سا مہینہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے لیے پورا صوبہ تیار ہو؟ یہ تو نہ ہو کہ صرف ڈی خان یا کرک کے لوگوں کو تو آسانی ہو گئی لیکن پھر شانگلہ میں یا سوات میں یا چترال میں وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے. کون سا ٹائم فیزیبل ہے پورے سال کے اندر؟ سر آئی تھنک نومبر از دا موسٹ سوٹیبل ٹائم، کیونکہ یہ وہاں پہ بھی اتنی زیادہ سردی سیویئر ویدر نہیں ہو جاتا ہے جیسے کہ دسمبر جنوری میں بہت زیادہ اسنو فال یا اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک نومبر میں بیٹر رہے گا. اور اس سے پہلے جب پی ایم ایس ایگزام ہوتے رہے ہیں تو وہ کب ہوتے تھے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ اس ٹائم پہ ہو رہے ہیں یعنی پہلے بھی اسی ٹائم پہ ہوتے تھے؟ سر یہ تو کافی کافی ٹائم کے بعد اناؤنس ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈے. ریگولر نہیں ہے مطلب پی ایم ایس؟ نہیں، اس کے وہ بیچ میں کچھ ایشوز بھی رہے تو ان کی وجہ سے بھی ڈیلے ہوا. اور سی ایس ایس کا امتحان کب ہوتا ہے نارملی؟ ایگزیکٹلی سر، نارملی اگر ہم دیکھیں دوسری طرف تو سی ایس ایس کا ایگزام نارملی فیب میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ماڈریٹ ویدر ہوتا ہے، اس میں سب کوئی آسانی سے مل کے دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ایگزام. سی ایس ایس کا امتحان ہر سال فروری میں ہوتا ہے؟ فیب میں ہوتا ہے بالکل. اچھا رقیہ بی بی څنګه چې انم بی بی وایي چې د فروری میاشت چې کم دی هغه یو ټاکل شوی میاشت ده، هر چاته پته را چې زما فروری کې بعد سیاست ایگزام کیږي ای د پاره تیاری کوي. نو پی ایم ایس د پاره څه خاص میاشت ټاکل شوی نه ده اوسه پورې؟ سر اصل کی پی ایم ایس کوم دی پروونشل دی کنه. جی جی پروونشل خپل مسلو باندې چلی ای لکه ډیټ خپل حساب سره کی دی. د کې اوس ریسنټ دغه د کووډ چې کوم راغو نو دا کووډ د پس بیا ایج ریلیکسیشن ایشوز راغو نو هغه وجه نه د ایگزام چې دا دومره ډیلی شو. نو دومره ډیلی کې دا دی بالکل ګرمي ته راوښتو.
رقیہ بیوی؟ ایگزیکٹلی سر. جی جی. جیسے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے ہمارا ایگزام پہلے بھی ڈیلے ہوا ہے, کورونا کی وجہ سے, یا وہ ایج ریلیکسیشن کا ایشو آیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے, جسٹ وی ایز اے فیمیل وی کین ریکویسٹ کہ ہمارا اس بار بس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تاکہ ہم ریلیکس ہو کے. اچھا انم صاحبہ, جیسا رقیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جو سینٹرز ہیں جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بیسک فیسلٹیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. آپ دونوں نے ظاہری بات ہے پی ایم ایس امتحان دینا ہے تو سی ایس ایس کا بھی کوئی پلان ہوگا. جب کوئی سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں جب سینٹر فائنل ہوتے ہیں, اور پی ایم ایس کے سینٹرز میں آیا یہ جو سہولیات ہیں یہ چیک نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں بجلی ہو, ہوادار کمرے ہونے چاہیے, وہاں پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے, ایکسیسیبل ہو؟ سر ایگزیکٹلی دیکھیں سی ایس ایس ایسے موسم میں ہوتا ہے جس میں آپ کو نارملی فینس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ اگر ونڈوز بھی اوپن ہے تو آپ کو روشنی اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے جس میں آپ اپنا پیپر کر سکتے ہیں. بٹ سیویئر ویدر میں آپ ہر حال میں آپ کو فین چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ سویٹنگ میں اور آپ کی انرجی ڈرینڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں آپ کس طرح آپ فرسٹ تو فرسٹ مینس کہ اگلے دن کی تو بات کی بات ہے, آپ اسی دن ہی دوسرا پیپر دینے کے قابل ہی نہ رہیں. تو اور انم صاحبہ یا صرف عورتوں کا مسئلہ ہے یا مردوں کو بھی اس سے مسئلہ ہے جو کہ امیدوار ہیں؟ آئی تھنک اسپیسیفکلی فیمیلس کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ اوبویسلی ہم ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم ویل کرتے ہیں, پردہ کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑی سی زیادہ ہی مشکلات ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بٹ ایز کیونکہ ویدر سیویئر ہے دونوں کے لیے مشکلات ہیں, بٹ اسپیسیفکلی فار فیمیلس. اور یہ بتائے گا کہ آخری سوال ہے آپ دونوں جو امیدوار ہیں ان سے, پہلے تو انم صاحبہ آپ رسپونڈ کر دیں کہ یہ جو سینٹرز ہیں یہ کہاں ہیں, کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پہ سینٹر ہوگا اس کا؟ سر ابھی تک سینٹرز کی کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے. سینٹر آپ کو نہیں بتایا گیا ابھی تک؟ جی جسٹ کیجول ہم سے. اور عمومی طور پہ کدھر ہوتے ہیں؟ آیا یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں یا ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں ہوتے ہیں؟ سر ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں. ڈسٹرکٹ وائز ہوتے ہیں. رقیہ بیوی تاسو سره آیا څه اطلاعات شته چار طویلی دي چې امتحان به چرته کیږي؟ سر دا خلا فائنل شوی نه دی, اوس پوری هوتش موږ ته یو پلان ویل شوی دی, نو هغه پلان باندې موږ وایو چې دا ګرمي دا او لوډ شیډینګ دی, نو موږ دا دې پر ځان نشي تیارولې, نو ځکه موږ دا میاشت چې کوم دا نومبر ته اړول غواړو. صحیح, ډیره شکریہ رقیہ خټک بیبي او انم خان بیبي, تاسو دواړو موږ سره ګډون وکړو او دواړو څنګه خبره وکړه چې ولې چې پی ایم ایس چې کوم دی هغه یو داسې ټایم باندې کیږي چې د هغې فکس ټایم نشته دی, ریګولر کیږي هم نه, دی کې دننه بیساریږي بیا کیږي بیا هغې دننه ګیپ راشي, ټول مسلې به دی کې شته دی. نو پی ایم ایس امتحان دپاره چې کوم تاریخ ټاکلی شوی دی یا کم وخت ایښودی شوی دی 15 ستمبر هغې نه به هغه شروع کیږي او اخرنی پیپر یې په 2 اکتوبر باندې تقریبا 19 یا 19 ورځې راځي. دغه ورځو کې دننه 18-19 کې دننه دا امتحان به پوره کیږي. نو دغه ورځ داسې پکار دي چې هر چا دپاره هلته فیزیبلی ستمبر کې ګرمي وي, دې کې شک نشته دی. اول خو دا امتحان داسې وخت کې پکار و چې کوم مشران ناست دي هغوی ښه پوهېږي چې هغه وخت کې هر یو ځای کې کرک ګرمي هر چا ته اندازه شته چې څونه ګرمي, بیا هغې سره سره که موږ وګورو د بنو ګرمي, د ډی خان ګرمي, ایون پېښور کې دننه چې کم حل وي هر چا ته اندازه شته دی. نو د دې دپاره هم او بل دا چې هلته کم فیسلټیز دي دا هم کتل پکار دي. د سی ایس ایس خو ټیک ته هر کال کېږي, د هغوی پوره یو پلان دی, په 2 اکتوبر د هغوی سکرینینګ دی, فروری کې د هغوی امتحان دی, یو فکس ټایم دی. دا د فکس ټایم که دغسې نشي کېدی نو بیا اټلیسټ ځان دپاره دی په خپله د پلان کوي چې کم ډیټ فیزیبل دی یا کومه میاشت فیزیبل ده هغې دپاره وي چې دا ټولو خلکو ته همغسې موقع میلو شي چې هغه په دې کې دننه ایسه والی درخواست کولی شو, ریکویسټ کولی شو د دغې پلیټ فارم نه او د پبلک سروس کمیشن نه که هغوی خپل موقف ورکول غواړي د مشرق پلیټ فارم هغوی دپاره هم حاضر دی. وړه شانته واخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او نن تاریخي ورځې دي. تاریخ داسې جوړ شو چې ډالر د پاکستان په تاریخ کې دومره بره نو ختلی څومره چې نن وخته, او چې کوم دی وخت کې انټر بینک خبرې دي هغه تقریبا 222 روپۍ ته ډالر ورسېده او ویل کېږي چې قیمت د دې نه هم زیات دی چې کوم انټر بینک نه بهر دی 224 نه هم وړېده. ډالر مسلسل زیاتېږي لګیا دی او سټاک ایکسچینج چې دی هغه
تقریباً 978 پوائنٹ اغم راپریوت او ډیر زیات د خلکو نقصان شو تقریباً اربونو روپے ویل کېږي چې هغه د کې د خلکو چې کم دی هغه ډوبې شوې په سټاک ایکسچینج کې او چې کم د وخت کې د ډالر حوالې سره خبره وه هغې هم د خلکو ډیر زیات نقصان وکړ دغه صورتحال کم د ډالر دی هل چاوي چې دا به ډیر زیات زر ریکور شي ډیره گزاره به وشي خو دا ډالر ریکور کېږي نه او زمونږ چې کم دی وخت کې سیاسي صورتحال دی هغې مخې ته خو اډو کنټرول کېږي نه پاکستان تحریک انصاف تقریباً 3 کاله 9 میاشتې او 2 ورځې د حکومت هغې کې ډالر مقابله کې روپے 58 روپے 2.65 روپے راپریوتې وه او دې وخت کې د دغه حکومت تقریباً 3 میاشتې کېږي او 38 روپے دغه روپے چې دا راپریوته ډالر په مقابله کې ګراني به څومره راځي د د وجه نه هم په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د ګومل یونیورسټۍ اکنامکس ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر ډاکټر محمود شاه صاحب موجود دی سر شکریہ سر یو خدا چې آیا حکومت لا درې چل نه ورځي په طریقه نه پوهیږي ډالر څنګه را کنټرول کی یا دا صورتحال د حکومت د لاس نه بهر دی هغوی کنټرول کولی نشي السلام علیکم ډیره مننه دې کې بنیادی طور باندې دا چې کوم ډالر دی د دوه خبرې دي کنه ادبه ډیر لږ ساعت کې بتا صدا ان شاء الله وایم یو خدا دې کنه چې مویا انپوټ ډیر زیات جی او ایکسپورٹ مویا ول ډیر کم دي چې مویا هغه ټریډ ډیفیسټ وایي یو پاکستان دا بنیادی مسله دی او اوس دا مسله ډیره زیاته شوې دي او دې له وجې چې آئل پرایسز یو وخت کې ډېر زیات دي دې له وجې چې امپورټ بل دی هغه او دویمه خبره کوم چې دا اکنامک دا پولیټیکل سټیبلټي دا اکنامک ډیولپمنٹ گروث پر دا یو بنیادی شی او چې کوم ملک کې پولیټیکل سټیبلټي نه وي هلته انفلیشن د افراط زر د ډیر زیاتی او دا بدله وجه زیاتی کم یا فارم ایکسچینج ډیرو مویا ته پرابلم دي او دا ډالر دا نورو پورته دي د له وجه څونه پورې مویا پاکستان کې پولیټیکل انسټیبلټي ده د له وجه مویا ډالر کې دی آب پورته دي او مویا خپل چې کومه کرنسي دی دا به دی ویلیو کې روانه او د له وجه موږ ګورو څنګه تاسو خپل خبره وکړه چې دې سره یو کوم یو مهنګای ډیره زیاته شوه او چې کوم سټاک ایکسچینج دی هغه کې موږ ډیر زیات لاندې روان یو او مین خبره پاکستان والا دا د خبرې دي چې یو خدا دې چې موږ امپورټ ډیر زیات دي او ایکسپورټ کم دي او دې کې ګورنمنت ناکام دی وته پورې او دویمه خبر دا دی چې پولیټیکل سټیبلټي شوره پورې موږ نشو ویل چې دا ډالر کې دې کنه دا به خطر راځي دا به دغه څه پورته راځي او د انفلیشن بنیادی وجه دا دغه د سٹاک ایکسچینج پرابلم دا د وجه دی جی ډاکټر صاحب تاسو څنګه ذکر کوئ چې امپورټ او ایکسپورټ کې چې کم دی غټ گیپ ته تقریباً 40 ارب ډالر گیپ ته دی وخت کې زمونږ امپورټ او ایکسپورټ کې نو حکومت مختلف شیزونو باندې بین لګولو چې دا به امپورټ کیږي نه او ویلي چې به 6 ارب ډالر به موږ ته سالانه بچت کیږي حکومت ته طریقې ورزي چې دا پیسې به کنټرول کوو موږ څنګه ډالر به څنګه راغورځو خو راغورځي یې ولې نه الریډي دا پټرول ګرانول شي نو دغه ډالر د پاره دا لگژري آیټم ولې نه بین کوي چې کوم بار ناراضي تاسو خبره بالکل صحیح ده دا خو دا پولیټیکل لیډر کار دی چې هغه دا داسې ولې نه ورځي کنه څنګه کنه دوسرا یہ جو مین دوسرا کسان پولیټیکل او اکنامک ایکسپرٹس او پکار دے حاصل ملا امپورٹ بل ډیر زیاته او ټول نه زیات ملا امپورٹ بل کې دی هغه آئل والے پرایس ډیر زیات دا چې موږ فوډ آئٹم کې دی دا چې موږ دا آئل وغیرہ دا کھانے والا آئل کے دے دا دیر جاتے ہیں موږ ته آئل کے دے دا ټول پروڈکټ دی ول دا بل زیاته دا هو ګورنمنت ته پکار دی چې هغه دې چې دې جو مین چې دا د کنټرول کی صحیح ډاکټر صاحب بل خبره چې کوم دی وخت کې مسله ده چې زمونږ هر څه دغه ډالر سره لینک دي کومونږ د پټرول خبره کوو د فیول پرایس خبره کوو نو هغه 85 روپے زیات شو بیا 18 روپے را کم شو نو مطلب دا چې ډالر راغورځيږي بیا به ځل بیا مونږ دغه د فیول پرایس سیوا کوو او بیا به نور ګرانی هم راځي
بالکل هغه څه ته فار ایگزامپل مویا ډالر پورته زی ظاهره خبر ده چې مویا ته چې کوم امپورټ بیل دی هغه زیاتې یا تاسو ګورو چې مویا دا امپورټ بیلوم نه دی بلکې چې کوم مویا 12 قرضې ورکونه دي هغه هم ورسره زیاتې جی لګیا دي او بالکل دا مونږ ویل چې لیکن دا دی کنه چې مویا دا ټول شي نه امپورټ کوو چې یو شی مویا ګران امپورټ کوو ظاهره خبر ده چې وی آر امپورټینګ انفلیشن او مویا انفلیشن چې د کناغه افراط زر انفلیشن لګیا دي او مویا افراط زر به ظاهره خبر ده چې د سره به سیوا کوي سر آئی ایم ایف لخوا اگست اوس هغه ټایم راک چې د اگست 2 یا 3 هفته به هغه کې به فیصله کیږي چې موږ له پیسې راکړي او کنه اگست دغه مینځه پورې میاشت نه زیات ټایم دی نو دا یو میاشت به مونږه څومره انسرټین یو او دا به بیا ډالر او د روپۍ مقابله به څومره مونږه ګورو یو خبره زه بلم وکړم آئی ایم ایف سره یو دا دی چې یو پاکستان باندې دا ټول پولیټیکل لیډر او 12 نو دا ویل چې پاکستان دیوالیا پن روان دی ډیفالټ کېږي لګیا دي دې وجه اوس خلکو ځان خبره راغلې ده چې کوم ډالر سیوا کېږي لګیا دي پورته دې کې مطلب یو فیکټر دا هم دی چې خلک هغه ډالر خپل ځان سره سیو کول لګیا کړي دي دې وجه هغه چې کوم ډالر پرایس هغه زیاتېږي لګیا دی ولې چې ډالر موږ سره ډیمانډ زیات دا یو فیکټر دی چې پاکستان باندې هغه یو ډیفالټ خطر دی او دې لوجه ډالر پرایس هغه پورته لګیا دي دوه خبر ده دی خدای دې وکړي چې دا آئی ایم ایف سره کوم د مذاکرات هغه د کامیاب شي او کدا کامیاب نکله اگست پورې یا اگست اخیره هفته په دا به پاکستان پر به دا چې کومه انسرټینټی دی دا به پریویل کی او دا به ډیر زیات دی له وجې دا چې پولیټیکل انسټیبিলিټی دی او دې سره چې ډالر بم نو زیات کېږي او انفلیشن ظاهره خبر دې سره ریلیټډ سر دې وخت کې چې کوم یو تصور جوړ شوی دی یا یو ایمیج جوړ شوی دی حکومت دا وایي چې صرف او صرف آئی ایم ایف دغه یو پیکیج دی قرضه ده د هغې نه بغیر مونږ نشو بچ کېدی تاسو به څه وایئ آیا دا مونږ سره یو اخرنۍ لاره ده چې هغې کې مونږ پاکستان بچ کولی شو چې کوم اوس کرنٹ سچویشن دی دې کې آئی ایم ایف یا آخري حال پہلے چې کوم حالات روان دي دې کې چې کوم ګورنمنټ چې پریویس ګورنمنټ او کدا ګورنمنټ دی او که مخکې راځي هغه به آئی ایم ایف ته خام خاصي چې کوم یا کرنٹ سچویشن دی هغه ډیر زیات دی کنه هغه موږ ډیفالټ رواني ظاهره خبر ده چې ګورنمنټ ته دوزز پکار دي سوره پورې د فارن دوزز نه راغلي پاکستان دا انسټیبিলিټي دا به هر شی وران دي د دې به حل سوي سر تاسو خدا خبره وکړه لا آیا زمونږ حکومت چې کوم ډایرکشن دی هر څه به مونږ یو سایډ ته کیدو ډایرکشن خبره وکړو تاسو ښکاري چې ډایرکشن صحیح دی شپږ میاشتې پس کال پس ګران وخت دی خو دا ګران وخت تیریږي لګیا دی یا ګران وخت به نورم راځي سونه پورې صحیح کولو خبره ده بالکل به صحیح کېږي لیکن دا به وخت غواړي او اندازن څومره دا کم از کم کال قدر چې دی کنه دا موږ ته وخت غواړي او لیکن زه دا یوه خبره دا هم کولی شم چې زه پولیټیکل دا خبرې ما ډومین نه دي لیکن دا دی چې زه به دا وایم که فار ایگزامپل گورنمنٹ دالتا پولیٹیکل سٹیبلٹی رہسی او الیکشن ہوتی او الیکشن بعد یو سٹیبلٹی رہسی مویا دا شے ایکسپیکٹ کرو چې نوې گورنمنٹ چې دی کنه ایغه پاره کې دی دا شونه آسان شي صحیح ډاکټر صاحب یو خدا خبره تاسو څنګه ذکر وکړ آئی ایم ایف دا وایي چې تاسو کو په خپله حکومت روان دی تاسو سره موږ ولې معاهده وکړو په خپله روان یې ختمېږي سبا بل ګورنمنټ راشي هغه مني او که نه نو هغوی خو دغه ګورنمنټ نه یو کال غواړي زموږ چې کوم ملګري ملکونه دي سعودي عرب دی ترکي دی چین دی هغه وایي چې نه الیکشن وکړئ او نوی مینډیټ واخلئ نو د حکومت چېرته لاړ شي ملګري خوشحاله کي یا آئی ایم ایف خوشحاله کي سوره پورې آئی ایم ایف خبر دی آئی ایم ایف به خپل انټرسټ ته ګوري ظاهره خبر دا دی چې هغه ارباو ډالر هغه چې موږ ته قرضه راکوي هغه به خپل چې کوم قرضه دی هغه اول سیو کوي هغه غواړي چې دنګ ټرمز اینډ کنډیشن دی وي چې هغه خپل قرضه هغه د سپی وي ظاهره خبر دی چې هغه د ګورنمنټ سره دی یا چې کوم ګورنمنټ سره دی چې کوم حالات کوم روان یو هغه کنډیشنز به سختي او هغه به خپل شرایط باندې رواني دا اوس ګورنمنټ چې کوم یا پولیټیکل لیډر دی دا ایغو مسله دی چې هغه د خپل ملګری خوشحال کی
یا چې دې کنه هغه اکانومي ته وګوري یا IMF ته وګوري لیکن IMF خپل انټرست ته ګوري هغه موږ سره د سره تعلق نه دی کوم یا ډیفالټ کیږي یا څنګه کنډیشن دي لیکن هغه خپل انټرست ته ګوري او د لوجه چې هغه خپل انټرست ته ګوري هغه مونږ ته وایي چې دا ټیکسز زیات کو دا شونه زیات کو د لوجه چې د کنه هغه ظاهره خبردار دي چې IMF خپل انټرست ته ګوري سر که تاسو په خپل تاسو اکانومست هم یې که تاسو سجیسټ کوئ کوم د سټیپس دي چې دا ګورنمنت اغستی شي شارټ ټرم دپاره کم از کم د میاشت 2 دپاره چې هغه کم از کم دا بلیډینګ ایثار کی کم چې دې وخت کې یو نقصان کیږي چې هغه زیات نشي څومره شوی دا غوښ هم شوی دی کم هغه 2-3 سټیپس دي چې ګورنمنت اغستی شي یو خدا دې چې کوم موږ دا لیکیجز دي دا لگژری آئٹمز دی دا نور آئٹمز دی دا د گورنمنٹ کا فار ایگزامپل لږ خپل امپورټ بل کم کی د لوجه موږ ویلای شو چې موږ ډالر چې دی کنه هغه لږ هغه سټیبل کولای شو او مین شی دا دی چې موږ دا خپل دغه د لگژری آئٹمز دی دا نور امپورټ بل دی دا لږ کم کو یا چې کوم خپل موږ تاسو سره خبرو کړه چې به موږ یاران دوستان دي هغه نسو خفقله فار ایگزامپل دا چې کوم هغه نیبرینګ کنټریز دي او پاکستان ملګری کنټریز دي او که یو سره داسې خبرې اترې اوسي او موږ ته چې کوم دا آیل دی دا په کمو پیسو باندې ملاويږي دا هم یو فیکټر کېدلی شي ولې چې موږ زیات امپورټ بل هغه آیل دا پټرولیم پروډکټ باندې دی جی او سر دغه چې کوم زمونږه د حکومت یو پالیسی دا د ایکسپورټ سیوا کولو تاسو تخکاری چې په هغې باندې هم څه کار کېږي لګیا دی چې ایکسپورټ سیوا شي زمونږ هغه انډسټري خو بنده پرته را هغې ته خو نه ګیس نه بجلي ملاویږي تاسو ولا خبره بالکل صحیح دی چې کوم یو ایکسپورټ کیپیسټي دی هغه ډیره زیاته دی لیکن ایکسپورټ نه کېږي لګیا دی ګورنمنت دې طرف ته بالکل توجه نه ورکوي لګیا دی یعنی په کار خدا دی کنه چې یو سایډ دی موږ خپل امپورټ بل کم کو دوم سایډ ته دی موږ خپل ایکسپورټ زیات کو په کار دا دی چې کوم ایکسپورټینګ سیکټر دی موږ هغه ته د داسې فیسیلیټیز ورکو بجای دی چې موږ یې باندې زیات ټیکسز بوج ولګو موږ دوته سبسیډیز دا نور مراد وغیرہ په خپل ایکسپورټ بل زیات جی صحیح ډیره شکریہ ډاکټر محمود شاه صاحب تاسو موږ سره خبره وکړه کافي تفصیلا ډاکټر صاحب خبره وکړه چې دې کې دننه ټولو نه پهله چې کوم یو سټیپ دی چې کوم ګورنمنټ اغستی شي او نه اخلي هغه دا دی چې تاسو لگژری آیټم امپورټ بند کړئ کوم چې زموږ دې وخت کې یو اشرافیه ده چې هغوی د بهر جامې اچوي بار نه به امپورټ کېدلې جامې هغوی اخلي هغوی به خوراک هم د بار نه امپورټ شوی اخلي هغوی به ټلویزیون هم د بهر نه راغلی شوي ګوري هغې سره به موبایل هم د بهر نه راغلی شوي وي هغې سره به ګاډۍ هم د بهر نه وي هغوی به ګړی هم د بهر اچوي دا هر یو شیز د هغوی کور کې چې کوم پیشو او سپي ساتلي دي هغوی د هغې خوراک هم د بهر نه راځي بیبي فوډ هم د بهر نه راځي چاکلیټ هم د بهر نه راځي هر یو شیز د بهر نه راځي دا خلک دا د پاکستان 2 یا 3% دي او هغه اربونو ډالر صرف په دې کې ورکوي چې خپل دا اشرافیه یا خپل دا ژوند انجوای کوي انډیا نن نه تقریبا 40 کاله مخکې هغوی دپاره به د بهر نه راوړل شي یو ډېر غټه خبره ځکه وه چې به ګران و هغوی به نه افورډ کوو بنده بیا خلکو باندې ټیکس به پرې لګوو په دې هر څه باندې دومره ټیکس ولګوئ چې هغه خلک بیا راونه غواړي د غریبانو چې دومره ټیکس مه لګوئ د غریب د استعمال پیټرولو باندې ټیکس دومره مه لګوئ چې الټرنیټ هم ورسره نه وي چې کم خلک خپل د پیشوګانو او د سپو دپاره خوراک راغواړي د بهر نه په هغوی ټیکس ولګوئ زموږ زراعت چې کوم سیکټر دی ولې چې هلته کې اشرافیه ناسته ده زرعي ټیکس نه لګي لګیا د خیبر پښتونخوا کې تمباکو ټیکس ولګي او واپس شي ولې چې هغوی بره دا ټول حکومت دا داسې چلیږي لګیا دی دا چې بره ناسته ده هغې باندې لاس اچول غواړي غریب د خلکو نه نوره سرمنه مه ګوزوئ دا ټیکس د هغوی نه راغونډ کړئ او دا هر څه په هغوی باندې بین کړئ ولې هغوی دا هر څه بهر نه راغواړي ولې هغوی جیپنیز ګاډۍ خوښوي ولې د هغوی چې کوم سفر دی هر یو زمونږ د ملکونو هم زمونږ د خیبر پښتونخوا د سند د بلوچستان د پنجاب د هغوی چې کوم پروګرامونه کېږي هغه هم په 5 هوټلو کې دننه کېږي هغوی هم د بهر نه هر څه راغواړي د بهر نه هر څه راغوستل دا زمونږ امپورټ چې کوم دی د هغې بل سیوا کوي لګیا دی په دې باندې لږ غونتې سوچ پکار دی چې کوم دغه اشرافیه ده حکومت هم هغوی جوړوي ځکه حکومت د هغوی خلاف هېڅ هم نشي کولی بالکل بېوسه ده خو زمونږ کار اواز اوچتول دي او هغې خلکو خلاف چې کله پورې کاروایي نه کېږي هغې پورې بیا حکومت دا نشي ویلی چې موږ سره لږې سختې فیصلې دي موږ سره د ولس مرسته وکړي دغې ولس دپاره نه چې د چا د پاره تاسو فیصلې اخلی هغوی د سره مرسته پکار ده نو دې حوالې سره چې څوک هم وي که شهباز شریف صاحب وي عمران خان صاحب وي بلال بھٹو زرداري صاحب وي څوک هم په څوکۍ کښېني ټولو ناول به دغه اشرافیه باندې لاس اچوي او بل چا نه
د مونږ خپل یو برادر اسلامي ملک د بنگلادیش نه زده کې کم چې مونږ نه پس بات کې لاړه مونږ نه بیل شو او نن مونږ نه ډیر مخکې دی ډیر زیات کامیاب دی. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ د الله پامان.